الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم رور پوښتنه کړي چې د اودس او د غسل کولو نه مخکې بسم الله ویل دا څه حکم لري؟ فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی؟ که چا بسم الله او نه ویلا نو آیا اودس کیږي او کنه کیږي؟ نو په دې باره کې د علماو دوه قول دي، شوافی، احناف او کوم چې مالکیه علما دي، او یو قول د امام احمد رحمت الله علیه هغه دا دی چې کچا بسم الله په ابتدا د اودس کې اون ویلا نو اودس کیږي، خو صرف دومره ده چې سنت او مستحب عمل بسم الله ویل نو دا هغه فضیلت او اجر ثواب نه بده محروم شي، باقی د اودس کې څه نقصان نه پیدا کیږي. بل طرف ته د امام احمد رحمت الله علیه، اهل ظواهر، حسن بصری رحمت الله علیه، د امام بخاری استاد اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې بسم الله په ابتدا د اودس کې ویل دا واجب دی. او په احناف علماو کې شاه ولی الله رحمت الله علیه، دقرن ابن الهمام رحمت الله علی، علامه عبدالحی لکنوی رحمت الله علی، دا احناف علما دی مضبوط. دا غوی رایم دادا چې د اودس په اول کې بسم الله ویل دا چې کوم دی دا واجب دی، دا لازم دی، دا ضروری دی. اوس دی باندې دلایل درته پیش کوم د الله په توفیق او د الله په مدد سره. اول دلیلو د دې باره کې هغه دا دی، عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې اودس نه کړي د مونږ نه کیږي، او چا چې د اودس په شروع کې بسم الله او نه ویله نو د اودس نه کیږي. دا حدیث ابو داود کې دی، کتاب الطهارت باب فی التسمیه علی الوضو کې راوړی دی، رقم حدیث ته 101. دویم دلیل دا ابو سعید رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه، دا هغه چا اودس نکیږي چا چې بسم الله او نه ویله. دا ابن ماجه کې دی، حدیث نمبر دی 397 کتاب الطهارت کې، او امام ابن ماجه رحمت الله علیه باب تړلې باب ما جاء فی التسمیه فی الوضو. نو دا دوانه احادیثو په دې خبره باندې دلیل دی چې بسم الله د ویلو نه بغیر اودس نکیږي، او بسم الله ویل د اودس په شروع کې واجب او ضروری دی. اوس براشو احناف علماو ته چې هغوی موي چې بسم الله د اودس پاول کې هغه واجب دی. شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علی، مشهور کتاب حجت الله البالغه اول جلد صفحه 175 کې لیکلی دی، وهو نص على ان التسمیه رکن او شرط. هغه لیکلی دی دغه حدیث پیش کړي ما چې اولست بیا وی دا حدیث په دې مسله کې نص دی چې بسم الله په اوداسه کې ویل رکن دی یا بسم الله د اوداسه د لپاره شرط دی. دقرن علامه عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه دا حنفی عالم دی، هغه په عمدة الرعایه کې اول جلد صفحه 63 کې فرمایي اختلف اصحابنا فيه على 3 اقوال. و دا اودس په شروع کې بسم الله ویل په دې کې زمونږ د علماو 3 قول دي. الاول انه مستحب وهو قول ضعيف. اول قول دا دی چې بسم الله ویل مستحب دی، هو دا قول هو کمزور دی، ضعیف دی. بیا وی وان صححه صاحب الهدايه، اگر چې دا قول صحیح کړي دی صاحب د هدایه، کم چې هدایه مشهور کتاب دی، و هغه وی چې اول سر کې ویل مستحب دی، و هغه دلته رد کړي په صاحب الهدایه باندې چې دا خبره ضعیفه ده چې بسم الله ویل مستحب دی د اودس پاول کې. والثاني انه سنه مؤکده وعليه اکثرهم. او زمون دویم قول د احناف علما دا دی چې د اودس په شروع کې بسم الله ویل سنت دی،
او دا د اکثر احناف علما قول لی. خود دریم وی والثالث انه واجب. دریم قول پکې د احناف دا دی چې دا واجب دی. و الیه ما لبن الحمام فی الفتح. او دی دریم قول ته مایل شوی دی ابن الحمام حنفی چې دا فتح القدیر د هدایي شرح ده، بهترین کتاب دی په 9 جلدو کې دی، دا ابن حمام حنفی رحمت الله علیه لیکلی دی. نو دې طرف ته هغه مایل دی چې بسم الله دا اودس په شروع کې دا واجب دی. عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه خپل رائے پیش کړي وهو الاوفق بالمنقول والاصول. وې دا دریمه خبره چې کم ده، کم ته چې ابن حمام حنفی مایل شوی دی چې د بسم الله دا اودس په ویل کې شروع کې واجب دی، نو وې دقه خبره د نقل او د اصول سره خبر عبر او خو موافقه خبره ده، دا خبره بالکل صحیح ده. دقه رنګ په دې مسله باندې د علامه عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه کتاب دی احکام القنطره فی احکام البسمله، هغه باقی د دې باره کې یو رساله لیکلې، دا هغه رسائل لی مجموعه رسائل د عبدالحی لکنوی، په هغه کې دا رساله موجود ده. او په هغه رساله کې ویلي دي چې دا دریم قول چې کوم دی دا د ټولو نه صحیح او د ټولو نه حق قول دی چې د اودس په شروع کې بسم الله ویل واجب دی. دقه رنګ په فتاوى اللجنه الدائمه هغه کې لیکلي دي تجب التسمیه عند الوضوء، د اودس په شروع کې بسم الله ویل دا واجب دی. دا هغه 5 جلد صفحه 203. نو څوک چې اودس شروع کوي نو دی به بسم الله وي. خو دلته دا خبره یاد وساتئ د استنجا نه مخکې یا د استنجا نه پس سم د بسم الله ویل دی باره کې هیڅ حدیث وغیرہ غنه دی راغلی، اگر چې بعضی کتابونو دی ته سنت لیکلی دي، خو نه دا د اودس په شروع کې راغلی. دا کم ته چې موږ تاسو چاراندام یو د استنجا نه مخکې استنجا چې ختمه کیږي پسې بسم الله دغه وخت کې ویل د دې ثبوت نشته دی. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.